کسانو ته دا میخه او مغام هغوی ته ځواب ورکړه یوازې همدومره او ته هر څه له لاسه ورکړه د څه لپاره یوازې ستا شخصي دښمنۍ لپاره خو هغوی خپله موږ پسې راغلي وو ښه نو بیا څه مو کړي وای زما ګناه همدا وه چې د دې عملیات رهبري ما ونه کړه که کسانو مې همداسې عملیاتو ته لاړ شي بیا ښه روزل کېږي کله چې زموږ مل نه راشي نو بیا ته نشي کولی چې موږ له داسې خطر سره مخامخ کې مورو رئیس صاحبه زه تر اوسه زما په فکر په هغه کار کې دی زه تل د ابراهیم والد له کسانو سره په اړیکه کې وم رئیسه ضروري کارونه مې ترسره کړي او هغه کسانو سره هم چې زموږ مالونه لیږدوي چای اسکې ښاغلیه مهرباني ښاغلیه زه له دې نه هېڅ خبر نه وم خو هر څه سم دي بخښنه غواړم ښاغلیه اورم ښاغلیه سمه ده وضعیت مې له لږ دې نه وڅاره تاسو ته اړتیا نشته زه خپله ټول کارونه مخته وړای شم مشر سکندر اوس ولې ماته زنګ وهلی لاسونه دې پورته که ونه خوځېږې هله ونه خوځېږې لاسونه پورته کړئ ګوره بې غیرته و پوښته به دې ونه شي کولی چې پولاد علمدار ونیسي دا خبره په یاد ولره ګوره اوس خو ورته یو سړی بس دی دا خاین سړی به د خپل مرګ په وخت کې دا ټولې خبرې په یاد کړي خبرې مه کوه وروره هغه مې ونه شو وژلی پرېږده چې د دې سزا ورکړم مماتي باش به زه ووژنم سمه ده ماشومه ته به مماتي ووژنې زما امر ته په تامه اوسئ تر څو چې ما نه یې ویلي څوک به دې کوټې ته نه راځي اصلا نه لره پولاد ونیسئ لومړی خبرې کوو بیا خپله ځه ته اوس غواړې څه وکړې پولاد علمداره کسان دې بندي شوي ته زموږ لاس کې ولوېدې وسله هم نه لرې هېڅ درسره نشته ما تا سره ژمنه کړې وه ته زما کسان خوشې که زه هم در سره ځم ویې ولوی دا له منځه یوسئ که زه ومرم نو یو ځای مرو
خاغلی ته خی خیم خیم کاسان دل ما سره دي نو کته ما خوشی نه کې ډاډه اوسه ټولې وژل کېږي. ما د هغو فکرم کړی وراله ته هېڅ اندېښنه مه کوه. خاغلی د حملې لپاره ستاسو امر ته په تمه یو. صبر وکړئ اوس نو صبر وکړئ. وربای چوا یو بلا بلا وګوره بې غیرته و پخته دې نشي کولی چې په اولاد علمدار ونیسي. دا خبره په یاد ولره. والي اوس خو ورته یو سړی بس دی. دا خاینه لږ به د خپل مرګ په وخت کې دا ټولې خبرې په یاد کړي. خبرې مه کوله او دا وروره پولاد علمدار خو مې ونه شو وژلی. پرېږده چې دې ته زه سزا ورکړم. پرېږده چې مماتي باش زه ووژنم. سمه ده ماشومه ته به مماتي ووژنې.
بله وروره غوږ ونیسه همدا اوس د فولاد علمدار کسانو وژنه په سترګو وروره سلیمه که ادم شته یوازې هو ووایه هو وروره ادم سره کار مه لره هغه ما وژنه پرېږده چې زه راشم د هغه سره زه حسابي لرم اسامه ده وروره څه شوي اکان ورور څه وویل ویلې صبر وکړئ زه زر راځم چېرته ځې وروره چېرته نه ځم ادمه بېرته راځم لږ پاتې دی لږ نورم صبر ولرئ لږ پاتې دی غضب اخته شوی لعنتی بیا راغی نورې ته خلاص که آدمه فولاد ورور وویل چې د اوسنو په واسطه اړیکه نیسي سمه ده زویه سمه ده ته خبرې مه کوه ښه یم وروره
لون کاغذ ته اړتیا لرم تاسو لري ښاغلی پرموز نه ښاغلی تنجی وسله بخله دلته دا اړینه ده ما کوه ملګریه دا وزر راته راکوي دا خو ډېر میکروب لري که نه لاسونه دې راته مردار کړل او لون کاغذ هم نه لري ښاغلی تنجی تا میکروبونه نه وژني او خدایا زه په څه بدې ورځ کې راګیر شوی یم وایي بله حاکانه وروره د دې ځای حالت ښه نه دی هغوی غواړي وتښتي هغوی نه باید له غځای ووځي زه په لاره کې یم پرې نږدې چې لاړ شي بیړه وکړه بیړه وکړه نوزاده وروره نوزاده وروره ته خو ښه یې که نه ته یې ډېر وهلی یې نوزاده که نه نه تا ورته څه نه دي ویلي چې دومره وهلی نو ولې دې هغوی ته هر څه نه ویل وروره هر څه زغمي خو نوزاد غداري نه کوي څو لرګي یې راباندې مات کړل بلا مې ډېر درد کوي ورهانه خو بیا مې هم څه ورته ونه ویل ښه نو دا ووایه چې په سر دې لرګی ولګېده او که نه پورته شه راځه اوس څه وکړو وروره اوس پته مو پاتې کېږو همدا چې اکان دلته راغی کار یې ورته خلاصوو ټولو هلکانو ته ووایه چې په خپل ځایونو کې واوسي سمه ده وروره زموږ له کسانو هلته څوک دي ټول یې همالته دي هر یوه ته یې زنګ ووهه یو بې هرومرو ځواب راکړي یو وسله غواړم چا سره شته دا واخله وروره دلته لوند اسمال پیدا کېږي او که نه وروره تاسو ښه یې ښاغلی تنجی ولې مریض ښکارم پوهېږم رنګ مې زیړ شوی نه همداسې پوښتنه مې وکړه ښه نو دا ځای د میکروب نه ډک دی خدای دې وکړي چې په کومې ناروغۍ اخته نه شم رنگی که نشانه شادی از پاکی پنداشته می شود. رنگی که همیشه با طرز زندگی سازگار می باشد. رنگی که با لوازم خانه زیبایی را می بخشد. رنگ هومکس، رنگ سازگاری. روژه او قرآن دواړه د قیامت په ورځ د بندګانو لپاره شفاعت کوي.
بېباکه مایل او د مهربانه زړه خاوند هغه پیښه چې د هغه د ژوند برخلیک بدلوي آیا د هغه تیر ژوند به بیرته راوګرځي نیک او بد له شنبې تر پنجشنبې مازدیگر 5 بجه این یک فرصت برای شماست برای کسانی که بیشترین آمادگی را دارند برای کسانی که تا آخرین لحظه پشت کار دارند توانایی هایتان را به نمایش بگذارید تا به لیگ برتر افغانستان روشن راه پیدا کنید. میدان سبز پنجشنبه ها ساعت 10 شب از طلوع. دغه خبرونه تاسو ته د روشن لخوا وړاندې کیږي. اما ماتی وروره فکر کوم چې هغه نه راځي لیوانی دی چې راشي که خپل کسانو نه ګوري دننه مو نه راځي که ما هاکان غلط نه وي پېژندلی ډاډه یم چې راځي له موټر نه ارومرو کته کېږي تر څو چې ما تاسو ته نه وي ویلي له ځایونه مو مخ وځئږئ اورهانه څه شوي دا څوک دی ډزې وکړو وروره صبر وکړه صبر د دولت مامور یم لاره خوشې که که تاسو لاړ شئ ماموتي تاسو وژني خو ته څوک یې اسکندر کبیر ته غوښتی سمه ده زه بیا وروسته درځم همدا اوس باید لاړ شئ سمه ده ځئ چې ځو ما پسې راځه فکر کوم چې هغه بې غیرت نه راځي بله رئیسه زما په نظر چې اکان نه راځي سمه ده همدا اوس درځو هلکان راټول که چې ځو
بخیر نوزاته خوایم وروره بخیر راغلی آکان جانا بخیر راغلی کینا روژه د پروردگار صفت دی. سبا شپه ساندرو ودرېږه له دریو شعرونو سره یې پیلوم. لومړی طبیعت، عدالت او ښځې. اباته داسې ښکاري چې د کلیسا ساتونکي شوې کنفرانس ښه مخته لاړه او دوی په هر څه باندې پوه شوي دي. روجرو د مافیا دښمنان سبا شپه 9 بجې له لمر څخه. ما آمدیم تا افطاری خاص با شما داشته باشیم. ما هم یک لیست از غذاهای لذیذ به شما آوردیم. الله اکبر الله. روژه مات شیبه هم راورسیدي دوستانو او همدا شان هم د وسنا هم له یادونه باسي. روژه ماتی هر ماښام 6:30 له لمر او طلوع څخه. این یک فرصت برای شماست. برای کسانی که بیشترین آمادگی را دارند. برای کسانی که تا آخرین لحظه پشت کار دارند. توانایی هایتان را به نمایش بگذارید تا به لیگ برتر افغانستان روشن راه پیدا کنید. میدان سبز پنجشنبه ها ساعت 10 شب از طلوع. دغه خبرونه تاسو ته د روشن لخوا وړاندې کیږي. سعید او شورا ډیر ژر ډېر مې غوښتل چې تاسو سره وګورم. تر څو مې چې ستا ژوند ونه ژغوره ارامه کښېنه ناستم. نه خوشحاله یم چې تا وینم آکان. ژوندی اوسې ښاغلیه. زه ستاسو پوره وړی یم او ستاسو د امر په تمه یم. له دې نه وروسته یو ځای کار کوو آکانه. زه ستاسو ټول کارونه په خپلو سترګو تر نظر لاندې لرم. زه ستاسو په کارو کې لږ ستونزه وینم د دې لپاره چې تاسو ټول په یو ځای توګه هر کار کوئ. خو تاسو ټول ښه پوهیږئ چې بې مشورې کار ښه مخې ته نه ځي. ښاغلیه دا چې تاسې زموږ مشر واوسئ دا زموږ لپاره ویاړ دی. له دې نه وروسته هم دلته یم. مخکې له دې چې ښاغلیه دلته راشم یوه بده پیښه وشوه. له دې هر څه نه خبر یم. ما اورال ته ویلي و خو هغه جدي ونه نیوله. اوس یې باید په خپله جبران کې. ښه نو غواړم چې پولاد او کسانو باندې څه کېږي. یا به یې ژوند وژغورو او یا به یې د ژوند پای ټکي ته ورسوو. زما د کور دروازه د ټوله پر مخ خلاصه ده.
هر څوک چې زموږ لاس ښکل کي او موږ یې تندی ښکلوو. ښاغلیه تاسو هغه نه پیژنئ؟ زه هغه د ماشومتوب له وخت نه پیژنم هاکانه. د هغه تربیه کوونکی هم پیژنم او هغه څوک چې ملاتړ کوي. ما هیڅ نه پیژنې مګر زه هغه ډېر ښه پیژنم. خانو د پولاد علمدار مسله د وسبي زما وخت ضایع کول نه خوښېږي. زه مهرباني وکړئ ښاغلیه. ژوندی اوسې ملګریه. مهرباني وکړئ. تاسو یې مخلئ. مهرباني وکړئ. په خیر تیر شو ښاغلی تونجی. ژوندی اوسې. زه ښه یم. اندېښنه مه کوئ هلکانو. شفا دې وي نوزاد. ژوندی اوسې رئیسه. صبر وکړه چې زخم دې وګوره. ته خو ښه یې که نه؟ ښه یم رئیسه. اورخانه شفا دې وي ایرانه. ژوندی اوسې رئیسه. دا آدم لپاره ډېر خفه شو. زم ډېر خفه شوم رئیسه. ور باندې ډېر په غوسه شوم خو ځان یې زموږ لپاره قرباني که. ته څنګه یې رئیسه؟ ښه یم ورهانه. یوازې نوزاد شفاخانې ته یوسئ. خو رئیسه موږ د څارنې لاندې یو نشو کولی چې روغتون ته لاړ شو. دا مسله به زر حل شي. ماماتي نیم ساعت وروسته باید ټول خپلو کارونو ته لاړ شو. رئیسه ته خو زخمي یې. زه دلته نه پاتې کېږم. عبدالله پوهېږي چې سره قمر سره مخ ته لاړ شي. هله هلکه زر کوه بیړه وکړه. هله ګوره بیلوته ستاسو لپاره دلته زموږ دومره ډېر وخت بې ځایه ځای شو او موږ دې بې ځایه دلته په تمه پاتې کړو. ته پوهېږې چې وخت ماته څومره ارزښت لري؟ ها د کوم هېواد غواړې ګرانه؟ چې یو ساعت یې درته وخت. ها ګوره دا خلک څومره دروغ وایي چته نه. روژه نیونکي ته د روژه ماتي برابرول د روژې نیولو ثواب لري. روژه د نور او روښنايي میاشت. قرآني ویناوې د روژې فضیلت. روژه د رحمت او مهربانۍ څخه ډکه میاشت. د روژې په مبارکه میاشت کې ځانګړې خپرونه. اسلامي لارښوونې هره شپه 8 بجې له لمر څخه. جمعه
سپند کولو په هکله ده چې دا سپند کول چې نن سبا موږ په بازار کې ګورو د دې حکم څه دی ځینې ماشومان دغه کار ته راغلي دي او په بازار کې خوا دې خوا ګرځي او په دې هکله باندې همدغه عمل کوي پیسې مخلي په بدل کې د دې حکم څه دی اصلا بالکل شرعي دیني صبغه رنګ ورکړو او وایو چې دا په دین پورې په شریعت پورې وتړو بیا ناجایزه ده د رڼا لار جمعه د ورځې 10 بجې هغه نجلۍ چې خپلې مینې ته د رسېدو لپاره ډېره وهڅېده تا نه ژوند نشم کولی خو دا مینه یوازې یو خیال او نیمګړې هیله وه یوازې زغم و چې هغوی یې له تلپاتې بېلتون څخه ژغورلی شول نیمګړې هیلې د سریال پایل شنبه مازدیگر 5 بجې لال مر څخه این یک فرصت برای شماست. برای کسانی که بیشترین آمادگی را دارند. برای کسانی که تا آخرین لحظه پشت کار دارند. توانایی هایتان را به نمایش بگذارید تا به لیگ برتر افغانستان روشن راه پیدا کنید. میدان سبز پنجشنبه ها ساعت 10 شب از طلوع. دغه خبرونه تاسو ته د روشن لخوا وړاندې کیږي. ته دومره پیسې نه لري چې ماته یو ساعت واخلې پوه شوې فکر کوم چې تا باندې ډېر فشار راوړی او دومره فشار په ځان مه منه که نه نو مړه به شي تا ته څه چې زه په ځان باندې څومره فشار قبلوم او زړه مې چې هر وخت مړ کېږم چاته نه هغه مالونه موټر کې زر ځای په ځای کا نه غواړم چې د ایدیولوژیک په بحث کې خبرې وکړم پوه شوې سمه ده لالا ما ته ګوره ته د څه شي رئیس یې ما وویل کنه چې زما ایدیولوژیک بحثونه نه خوښېږي نه د زړه سره ته د اعصاب خرابۍ سره تجارت نشي کولی خو زه ښه پوهېږم چې ته اعصاب څنګه ښه کړم یوازې یو دوه ځله چې مالونه ولېږي بیا د هېڅ اعصاب نه پاتې کېږي که تاسو همداسې کارونه مخته بوځئ بیا به هغې ځم وګورې زر کوئ زر کوئ ما ته وګوره یالچن بلوتا د کسانو جدول چې زه یې باسم تر 500 کسانو پورې دي او شپږمه شمېره کې هغه څوک دی چې زه یې له تا سره مخامخ کړی یم که ته وایې تا به په اومه شمېره کې ونیسم د زړه سره که ته د لومړۍ شمېرې نوم ماته واخلې بیا په راتلونکي لیکدو کې به ډاډه اوسې چې ستونزه درته پیدا نه شي قسم وخوره قسم نه خورم ژمنه کوم پولاد علمدار لومړی شمېره او د هغه کسان دي وګوره زه د پولاد سره هېڅ کوم کار نه لرم مګر ما ماتي د جدول نه وباسه ځکه هغه ما پورې اړه لري چته نه دا ماماتي څوک دی لالا هغه زما غوندې لومړی معاون دی هغه ماماتي څه کړي دي ومې ویله چې ماماتي مه وژنه بیا زه ستا د مالونو نه پیسې نه اخلم وګوره ملګریا زه ستا په شخصي کارونو کې لاسوهنه کوم چې ته زما په سازماني کارونو کې لاسوهنه کوې زما او ستا خبره د سازمان سره مه ګډوه ما خو تا ته ویله چې راکه زړه سره واخله زړه سره دا خو تجارت دی نو سمه ده خو په خپله ژمنه ولاړ اوسه زه په یوه خبره پوه نه شوم ته ولې غواړې چې هغه مړ نه شي هغه خو به د کوم څه نه کېږي که څنګه نه داسې کومه خبره نه ده د زړه سره زه نه غواړم چې ته زما نه پرته کوم بل څوک وژنې ته غواړې چې ماماتي تا ته ژوندی راولم یا کوم بل څه غواړې یوازې ماماتي سره کار مه لره نور له تا نه څه نه غواړم لالا چمتو یو چاته نه موټروان ته وایه چې په هر څه باندې ښه پام وکړي نه غواړم چې په لاره کې کومه ستونزه پیدا شي سمه ده لالا ستا د وړاندیز په اړه فکر کوم ژوندی اوسې رئیسه لالا ولې هر چاته د سازمان په اړه ورته وایي او د پولاد علمدار نوم اخلي ته دومره ځان بې ځایه په ومنیسه تا ته ما څومره شیان زده کړل او کله مې چې درنه پوښتنه وکړه چې ماماتي څوک دی د هوښیار په شان د هر څه ویل فقط چې زه هغه نه پېژنم لاوده
बेअदबा ओकी इंसान पोलाद अलंदारा ته پوهیږي آیا ته پوهیږي کنه ته فکر کوي چې زما په شان د دولت یو ځواکمن سړی دی نیولای دی ته څه فکر کوي چې آیا ته به ژوندی پاتې شې که څنګه نه فکر نه کوم د همدې لپاره راغلی یم چې استفاده واخلم لیونتوب مه کوئ عبدالحیا د دې لپاره چې دا زما خبرې ولیکي لومړی د چاپلاس ګوتې پرېږه نه 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 ونیسه ولیکه زه اورال سچکین یعنی نایب رئیس په خپل ژمنه کې کم راغی په جرمونو کې ګډ یم ما خپل دولت او ملت خرڅ کړی په دې خیانت کې چې کومه هیوادونو او د غزای خلکو را سره مرسته کړې ده ټول به تاسو ته ووایم لاسلیک وکړه درد ته د زړه کیږي الله تعالی روژه او تراویح د بندگانو د ګناهونو د بخښنې ذریعہ ګرځولې ده. دوامین او زړه بایلونکي یو ځای په یو ناشوني تړاو کې چې نایرنګ او غچې منځته راوړی په دې لوبه کې څوک ګټونکی دی؟ مدهوبالا یوه مینا یو لیوانتوب هره شپه 8 بجې او 10 دقیقې لا لمر څخه. این یک فرصت برای شماست. برای کسانی که بیشترین آمادگی را دارند. برای کسانی که تا آخرین لحظه پشت کار دارند. توانایی هایتان را به نمایش بگذارید تا به لیگ برتر افغانستان روشن راه پیدا کنید. میدان سبز پنجشنبه ها ساعت 10 شب از طلوع. دغه خبرونه تاسو ته د روشن لخوا وړاندې کیږي. سعید او شورا ډیر ژر هر ورځ د چاپیریال ساتنې ورځ ده.
دلته څوک دی چتو دلته سره روان دي په دې نه خاني خو بغیر لمانه بل څوک نه پوهیږي آیا پرته له موږ نه هیڅ څوک هم نه پوهیږي بیا نو دا موټرونه دلته څه کوي چتو ښایي همدا اوس یې راځه چې لاړ شو مورو ها هغه سړی دومره احمق دی چې دام کېږدي او بیا موټرونه د کور مخ ته ودروي هر څوک چې وي موږ له چا نه ویره نه لرو نه غواړم چې تاسو نارامه کم خو خیرات خدای تاسو له مانه څه غواړئ کینه مورو تاسو باید په دې باندې پوه شئ چې زه عادت نه لرم له چا نه امر واخلم که زړه مې شو خپله کینم ما له دې سړي سره تجارت درلوده خو اوس د راکړې ورکړې لپاره څه نه لرم نو بیا تاسو ولې دلته راغلي یئ رئیس ته دې زنګ ووهه چې دلته راشي درته مې ویل کنه چې امر کول مې نه خوښېږي زه دومره واک لرم چې له تا سره خبرې وکړم زه یې اورم زما خبرې ته غوږ شه کومه ساده چې کانلې پام هغه کې دې وژنم پام چې امرنامې سرغړونه ونه کړي کله مې چې وویل نو رئیس ته دې زنګ ووهه بیا نو زنګ ووهه زنګ خو هم خو زما شمېره په یاده نه ده او په دې هم پوهېږم چې تاسو والې دلته راغلي ورته ووایه چې اسکندر کبیر راغلی و بیا خپله پوهېږي چاته نه رئیس صاحب یو کس د اسکندر کبیر په نوم غواړي له تاسو سره وګوري ستاسو امر څه دی تاسو باید زاوزې ته بوسم ما څه نه دي کړي اغله تاسو د دې لپاره چې مجرم سره مرسته کړې باید له موږ سره زاوزې ته لاړ شئ ما چې ځای ته بوځې بومې ځای خو هغه جلۍ مو بوځې هغه پاکه ده هغه کومه ګناه نه لري پرېږدئ چې هغه بېچاره لاړه شي بېوزله ده هغه جلې خوشې کوي درته هم جلې خوشې کوي هغه بې ګناه ده هغه هېڅ ګناه نه لري الباد الباد الباد